نو هغه د دنیا یو کار هم نه کو. هغه به د شپې اوده شو چې سهار به راپاڅېدو د بالښت د لاندې به د هغه ورځې چې څومره خرچه وه هغومره پیسې پرتې وې. که ته چېرې وایې د دنیا هر کار نه زه بېغمه شم، په کور دننه تیار راته ملاویږي، نو دا عمل به کې، ضرور به کې، وعده در سره کوم په ګارنټۍ سره انشاء الله تعالی الله به تا محرومه کوي نه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ، ښه به خوشحاله یئ، او چې کوم ځای کې هم یئ الله جل شانه دی تاسو ټول خاص خاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو په دې ویډیو کې دوه نومونه د الله دي، یا رحیمو یا کریمو. دوه نومونه دي، مختصر وظیفه ده، مختصر، انتهائی مختصر، صرف اور صرف سل پیری ویل دي، خو په خاص ټیم کې ویل دي. او د دې فائدې دومره دي چې تاسو به حیران شئ. یو فائده دا تمام، یو د الله ولیو هغه پابندۍ سره دا عمل کړو، نو هغه په خاص ټیم باندې به کو، او خاص چې څومره ورځې مقرر وي هغې ورځو پورې وکړو. نو هغه د دنیا یو کار هم نه کو. هغه به د شپې اوده شو چې سهار به راپاڅېدو د بالښت د لاندې به د هغه ورځې چې څومره خرچه وه هغومره پیسې پرتې وې. مثال کے طور پر روزانہ هغه 19 روپۍ 19 روپۍ د هغه خرچه وه، 19 روپۍ پرتې وې. چې مهنګایي به شوه، ګراني به شوه، او مثال کے طور پر انډه به په هغه وخت 1 روپۍ وه، بیا چې ورځې به تېرې شوې په 2 روپۍ به شوه، غوړي به چې کم دی نو په 300 روپۍ کیلو، بیا به مثال کے طور پر په 400 شو. نو دک شان د هغه خرچه به بیا سیوا کېده. نو زما عزتمندو یو فایده دا ده، خو دا ادنا فایده ده، دا وړه فایده ده، غټې فایدې ته هم وایم. که ته چېرې وایې د دنیا هر کار نه زه بېغمه شم، په کور دننه تیار راته ملاویږي، نو دا عمل به کې، ضرور به کې، وعده در سره کوم په ګارنټۍ سره انشاء الله تعالی الله به تا محرومه کوي نه. دویمه فایده دا ده زما عزتمندو، که چېرې رزق کې تنګي، رشته کې او رشته کې چې کوم دی نو تا ته رکاوټ راځي، بندش راځي، څه نه څه مسله راځي، هغه به الله ختمه کړي. کاروبار کې کاروبار دې نه چلېږي، داسې به چلېږي زما عزتمندو چې هوایي جهاز څنګه تیز وي. ښه، دې نه علاوه زما عزتمندو د دنیا څه هم پریشانی ده هغه به الله ختم کړي. د آخرت فایده خو جدا ده، ځکه د الله صفتي نومونه دي، یا رحیمو یا کریمو. د الله څومره رحیم دی، څومره چې په دنیا یو رحم تقسیم کړی دی او یو کم 100 رحمونه آخرت ته پرېښودي دي. ولې؟ هغه ته پته وه چې زما بندگان مسلمانان مؤمنان به راځي او ډېر زیات به ګناهګاري، نو هغه رحم یې هلته پرېښودو چې الله وایي آخرت کې د اور نه بچ شي. نو زما عزتمندو یو رحم په دنیا پرېښودی دی، یو چرګه ده، هغې بچي ته تلاس که که نه، ته تلاس که، هغه به ځان درمندې مړ کړي، خو هغه بچی به تا ته پرې نه دي، تا به وژني. دغه شان یو ځناور دی راشي، مار دی راشي، هغه خپل بچی بچاوی، ځان مړی. نو دغه شان هغې کې عقل هم نشته، او الله پکې دا صفت ښه چې دومره مینه خپل بچي سره کوي. بیا انسانانو ته وګوره، دا شان نور مخلوق ته وګوره. نو زما عزتمندو الله رحیم د رحیم دی، او ته د رحم سوال دی کې، او کریم هم دی زما عزتمندو. چې څوک ته چا نه تپوس کې السلام علیکم څنګه یې رورې ښې طبیعت ښه دی، الحمدلله د الله ډېر کرم دی، فضل دی، کور حالات څنګه دی، معاملات څنګه چلیږي، د الله ډېر کرم دی. څه وایي؟ د الله ډېر کرم دی. نو کرم زما عزتمندو دولت یې درکړی دی، کور یې درکړی دی، بچي درکړي دي، په زندګۍ کې ښه په خوشحالۍ، نو څه وایي؟ د الله ډېر کرم دی. او چې کم یو ډېر زیات خوشحالۍ په زندګۍ کې، نو هغه وایي د الله ډېر فضل و کرم دی.
فضل وسرم وای کرم وسرم وای. نو الله کریم ذات دی. نو زما عزتمندو وظیفه در کوم په اجازت سره، اجازت په هغې ملګرو ته هغې میندو خویندو ته به چې ویډیو اول نوال یا اخره پورې وګوري، هغې ته زما طرف نه اجازت دی. په کمنټ کې یا رحیم یا کریم ولیکه او ویډیو به ضرور لایک کې انشاءالله تعالی. او د ثواب په نیت دا ویډیو بل سره شیر کړه چې ستا دنیا او آخرت هم ښایسته شي، زمونږ هم ښایسته شي، او چې چا سره شیر کې هغه د عمل وکړي او د هغه هم ښایسته شي. د دې نه علاوه زما عزتمندو د دې بې تحاشا فایدې دي. دنیا به داسې ذلیله شي، خواره به شي، ستا په خپو ته به راځي. ولې دا پاور چې دی که نه دا د الله په نومونو کې دی، دا تاثیر دا د الله په نومونو کې دی، دا صفتو دا الله په نومونو کې دی. زه ورته خپل نوم ورد نه وامه، نه چې کوم دی د خپل پیر مرشد یا د بل چا ورد ته وایم چې دا وکړه، نه، صرف اور صرف د الله نومونه ته وایم، خو پابندۍ سره به کې عمل څه دی، عمل واوره. زما عزتمندو شرط پکې دا دی چې 15 وخته به مونځ پابندۍ سره کې. د کم انسان ته، کم ولی ته، کم بنده ته چې دا کم هغه عمل کړو او روزانه به ورته د تکیه د لاندې نه خرچه ملاوي ده، نو هغه یو هم مونځ تکبیر الله نه بغیر نو کړی، یو تکبیر الله ته هم نو فوت شوی چې 41 دن یو 40 ورځې تکبیر الله سره مونځ کې. او چې زنانه یې هغه خو تکبیر الله ضرورت نشته، نو چې سړی او تکبیر الله سره یو 40 ورځې مونځ دی وکړو، او هر مونځ نه پس 100 پیرې تا ووي یا رحیم یا کریمو، اول اور آخر یو پیره درود شریف، 3 پیرې، 15 پیرې، 11 پیرې، 7 پیرې یا 21 پیرې ستا خوښه ده چې څومره م ویلی شي. درود شریف ووایه او بیا د الله نه د دې صفتي نومونو په برکت سره او دا الله ته چې کوم دی نو وسیله که د دې برکت سره زما دنیا آخرت ښایسته کې. او چې کوم سوال کې خاص هغه هم ټارګټ که یا الله دا کار ماله وکړي، یا الله بېروزګار یم روزګار راکړي، یا الله په روزګار یم خو خرچې مې نه برابرېږي، ترقي راکړي، کامیابي راکړي، یا الله تجارت کوم، بزنس کوم، کاروبار کوم خو ضرورت مې نه برابرېږي، یا الله 100 روپۍ آمدن مې دی 10 روپۍ کې، یا الله 10 روپۍ آمدن مې دی لاګې کې. الله هر څه کولی شي، ښه ما ورته هېڅ نشو کولی، خو الله هر څه کولی شي. ګوره چې تا ځان ملنګ که نه نو په الله مې قسمې چې الله به دې کامیابی، خو چې ځان دې ملنګ ګورې دا نه چې کله مونځ کړی کله نه کړی، کله وظیفه کړی کله نه کړی، پوه شې، دا نه، ضرور به ضرور. او خاص کر که زما دا ویډیو اکثر طلبا هم ګوري که نه، طلبا ته خو داسې موقع ده دا شان چې هغوی خو بس دین سره اټیچ دی، نور کار خو د هغوی شته نه، یا به قال رسول الله وی یا به چې کوم نه قرآن وی. نو زما عزتمندو چې کله هم دا تا پابندۍ سره چالو کړه انشاءالله تعالی چې څو پورې ته حیات یې، څو پورې ژوندی که نه، نو ما په خپلو دعاګانو کې ضرور یادې، هر حال هر صورت کې ما یادې، چرې به ما چې کوم دی نو نه پرېږدې. زموږ یو ملګری دا یو خبره کوم بیا ختموم، هغه 9 کاله رشته کې چې کوم نه کړې دی، کوزنې شوې وه خو سر کور به ونه ورکوله، کله به چې کوم دی نو سر رکاوټ راغی، کله به پیسې نشته، کله به چې کوم دی نو مالی حالات خراب دی، زر بانې به ورته وکړې. اچھا خبره پښتو کې یو متل دی، ډمېله ګډا نه ورتله وایي میدان تنګ دی. نو رشتې نه ورکوله، زړه یې نو، خو نکاح یې کړې وه، انو په دې باندې چې کوم دی نو هغه یې ګرفتار و، که نکاح یې نه وکړه کېدای شي خلاصه کړې وه، بل یې هم ورکړې وه. نو زما عزتمندو 9 کال هغه ډېر زیات ذلیله شوی و. 6 کاله چې وشو ان 6 کاله نه پس ورته یې ما رشته راکړه، په جړا یې جړولې 3 کاله. 9 کال یې کوزن کې تېر شو، خو 3 کال یې داسې جړولې و که نه، او هغې هلک هم مې مړ بشم خو بس دا د دې نه بغیر بل نه. نو بس د دنیاوي شک دا دی نه چې بیا الله سره او رسول سره څوک مینه کوي نو هغه بیا د هغې به څه انتهایی، د هغې به څومره طاقت وي. نو ما ته دا وظیفه ورکړه، ما دا وکړه چې هغه وظیفه یې وکړه، الحمدلله ثم الحمدلله، په هفته کې دننه هر یو شی هر نظام الله برابر کو او رشته خپله کول راغله. وایي لړکوی یې رشته چې کوم دی نه بوځئ، مونږ باندې اوس بوج دی. نو دا د الله د نوم برکت و، د الله د نومونو
صفتی نمونه چې کوم دی نو دا برکاتو نو الله په نوم کې ګورئ ډېر تاثیر دی ډېر اثر کوي خو چې د دې ځای نه وای او 15 وخته ورسره مونځ اودس کې کو کتب هم شي کتب خو چې وظیفې سره مونځ نه انو زما عزتمندو د هغې احساسات نشته. السلام علیکم ورحمة الله.